صفحہ نمبر 808. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. دې سورت نوم سورت محمد ده او سورت محمد ذکر ورته ویي چې دې سورت په دوم آیت ش الله رب العالمین د محمد صلی الله علیه وسلم نوم روغلا ده و آمنوا بما نزل علی محمد. او بل نوم یې مفسرین بیان کړه ده چې دې ته سورت قتال ویي ځکه چې دې سورت په آیت نمبر 20 روغلا ده و ذکر فیها القتال چې په دې ش د قتال تذکرہ دو د جهاد تذکرہ دو نو د وجنه سورت قتال ورته وي. د سورت زمانه د نزول دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هجرت نه بعد نازل شو سورت تا چې کله الله رب العالمین مسلمانانو ته د جهاد حکم کړه دا خو جهاد یا عملا شری شو نه د هغه حالت د مدینه نو په دیش الله رب العالمین مسلمانانو ته د جهاد حکم کوي خدا هغه حالت دی مسلمان چې په دې وخت باندې مسلمان چې په کیمه حالت شي هجرت کړه چې د مکه زکه په دې باندې تنگ شوی او مکه ش انتهایی مشکل حالات وی دي د پره زندگی ته راول په مکه ش مشکل وی نو د مجبوری د وجنه مسلمان هجرت وک مدینه منوره ته چې کله مدینه ته مسلمان لوړل نو مدینه شادي په آرام باندې مسلمان نه پرېږدول مختلف قسمه حربي و استعمالول کله و د مسلمان په زناوري باندې حمله وکړه کله و فصلینا ضایع کول او په مختلفه طریقې باندې مسلمان تنگول پریشانه کول مقصد یې دا چې په مدینه شادي په آرام باندې نه نو په داسې حالت کې د مسلمانانو د پر دوا اپشن وی دوی لیارې وي لیا خدا چې د اسلام د غلیار پریشي وا او د جاهلیت چې کوم طریقې کارو په باندې ژوندۍ تیروله خدا خبره خودی د پر ممکن نه و د مسلمانانو د پر چې داسې کړی و او دوامه طریقه دا غوا چې دغه دین د پر یعنی د اسلام د پر خپل سرینا قربان کړی خپل زونینه قربان کړی و نو په داسې حالت شي د دوی لیارې وي نو الله رب العالمین مسلمانانو ته د عظمت د غلیار وشاله چې په دې لیارې باندې توسي درېمې د جهاد د غلیار او د قتال د غلیار چې د اسلام دفاع په دې لیارې باندې کوي نو الله رب العالمین مسلمانانو ته په داسې حالت شي د حکم کوي او په دې وخت باندې د مسلمانانو تعداد ډېر کم ده ځکه چې په مدینه منوره شي 1000 کسان داسې نه دي چې هغه قابل جنگ وي نو بیا مسلمانانو د پر بل لیاروانه په داسې حالت چې الله رب العالمین مسلمانانو ته د جهاد حکم کوي د وجنه د سورت قتال یو دا حالت وی چې په دې الله رب العالمین د سورت نازل کړه دا مدینه منوره دور شدا د هجرت نه بعد نازل شو سورت ځکه مدنی ورته وی آیاتینا په دې 38 دی رکوع په دې 4 دی او الفاظ او کلمات په دې 558 دی او حروف په دې 2475 دي نو په دې الله رب العالمین ابتدائی آیت ش فرمی الذين كفروا اغه کسون چې سیک کافر دي کفر یې کړه دا وصدوا عن سبيل الله او دی بندای خلد الله د لیارې نه په خپل بندي الله لیارې تنرسي او نره خلق د الله لیارې نه بندای په خپل بندای اسلام نه قبل یو نره خلق د اسلام د پر دی رکوټي صدود وړ استعمالي جی لازمی استعمالي جی او متعدی استعمالي جی لازمی دا چې په خپل بندا د دین لیار نه اختیارای او متعدی معنا دا چې نره خلق د پر د دین په لیار شدی رکوټ جوړ شو دا ادول اعمالهم د دې عملینا ختم شوی دی د دې عملینا ورکتی زیادی والذین آمنوا وکسون چې ایمان وروړه وعملوا الصالحات و نیک عملینا کوي
وآمنوا وإيمان يرولا بما نزل على محمد فإخشي بند ایمان روړل چې کیم شای نازل شو دا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې چې قران مجید دا په دې باندې دی ایمان وروړي دا د مؤمنین الله رب العالمین تذکرہ کوي یعنی یو طرف ته د کافر تذکرہ وشلا و دغه د پر د انجام ذکر او شو بل طرف ته الله رب العالمین د مسلمانانو تذکرہ کوي د مؤمنین تذکرہ کوي ځکه چې الاشیاء تعرف بازدادها قاعده دادو چې شینه په ضد باندې پیژندل شي وهو الحق من ربهم ودغه قران مجید او هغه شی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د الله دی طرف نه نازل دغه حق ته من ربهم د تو د رب دی طرف نه یعنی د خلک کیمه خبره کوي چې د پیغمبر د زون نه جوړ کړه د الله دی طرف نه در نازل شو الله رب العالمین فرمایي چې نه د حق ته د تو د رب د رب دی طرف نه کفر عنهم سیئاتهم الله رب العالمین و معاف کی میټاوي کی د دې ګناینا یعنی مسلمانې د پر د نیک عمل کوین کی خلق د پر څه شي دي چې دې ګناینا والله رب العالمین معاف کی واصلح بالهم و د دې حالت والله رب العالمین درست کی ذالک ذکر بان الذين كفروا اتبعوا الباطل چې هغه کسون چې کفر یې کړه دا اتبعوا دي تبدوری کړی الباطل د باطل ته تبدوری کوي ځکه چې د اسلام نه ماسیوا چې څه شي دا ټول باطل دي نو په باطل طریقې باندې دی لګیا دي په کفر باندې لګیا دي په شرک باندې لګیا دي وان الذين امنوا وكسن چې ایمان وروړل دا اتبعوا الحق دی تبدوری د حق کوي من ربهم د خپل رب دی طرفنا كذلك يضرب الله دغه رنګ بیانای الله تعالی للناس د پر د خلق امثالهم خپل مثالینا الله د ملک من اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله